د چا خیر بد خیر غوښتل او مونږ پښتانه ته دا بد ټکی لري کو نو مونږ وتا خیره وایو. مظلوم چې الله ته سوال وکي د الله نه دعا وکي او د بل خلاف دعا وکي چې مونږ خیره وتا وایو نو هغه ډیر زر قبلېږي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ حضور پاک یمن ته لېږلو نو چې یمن ته ولېږه نو هغه ته یو څو نصیحتونه وکړل. هلته قاضي لېږلو د یمن دپاره گورنر لېږلو چې گورنري مشري به م کې، قاضي به مې، مفتی به مې، خلکو له فیصلې به م کې، خلکو ته به دینم ښی، د خلکو نه به زکات او عشرونه او صدقې م وصولې. نو هغه ته یو څو وصیتونه کړي. په هغه وصیتونو کې یو وصیت دا چې اتق دعوة المظلوم، د مظلوم د خیرونه ګورې ځان ساته، اسې نه په چا ظلم ونه کړي. تا زه گورنر لېږم، والي دې لېږم، ظلم ونه کړي. تا زه قاضي لېږم، فیصلې به کې، ظلم ونه کړي په فیصلو کې. تا زه زکات غونډولو له لېږم چې زکات او عشرونه به م راغونډی، ګورې ظلمونه کې، زیاتې ونه کې چې پچانی هغه نه والې او یا پچاوي او ته زیات والې، متوسط په ځای ته ښه والې، ظلم به نه کې. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، د مظلوم د خیرو او د خدای په میانس کې پرده نشتا. دا ډېر زر خدای ته رسیږي ولې زر قبله. بادشاہ تم دا اعلان دی چې ظلم به نه کوي، گورنر تم دا اعلان دی، وزیر اعلیٰ تم دا اعلان دی، وزیرانو تم اعلان دی، وزیر اعظم ته صدر تم دا اعلان دی چې ظلم به نه کوي. د هرې محکمې سربراہ ته دا اعلان دی. دا د پیغمبر مبارک د دې حدیث نه معلومه شوه. د هرې محکمې سربراہ ته، هر افسر ته، هر مشر ته دا اعلان دی چې ګورې ظلم به نه کوې، پچا زیاتې به نه کوې. اتق دعوة المظلوم، ستا وس رسي ته به نن زیاتې وکړې، مظلوم به خیرې کوي. د مور به خیرې کوي چا سره دې ظلم وکړو، د خور به خیره کوي، د زوی به خیره کوي، د پلار به خیره کوي. او رسول الله مبارک فرمایي چې د دې خیره او د خدای مینس کې پرده نشتا. دا ډېر زر الله ته رسیږي. او حدیث کې راځي چې الله فرمایي لأنصرنك ولو بعد حين، تا نه به زه، تا سره به زه مدد کومه، دا ظالم به رانیسم، سموده پس به خیر دی خو رانیسم به. نه خدای دروغ وی او نه د الله رسول دروغ وی. ولا تحسبن الله غافلا، الله غافل مګڼه. ولا تحسبن الله غافلا، قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې الله غافل مګڼه عما يعمل الظالمون، چې ظالمان کم ظلمونه کوي. که د محکمې مشر لاندې ما تحت سره ظلم کوي، که بادشاه د رعیت سره ظلم کوي، او که د کلي بدماش د غریبانانو سره ظلم کوي، او که څوک د چا نه پټی نیسي ظلم کوي، او که څوک د چا په کور ورځي او غلا کوي او ظلم کوي، او که څوک د شا مشر کنځي او ظلم کوي، او که څوک د چا بچي وهي ټکوي، او که څوک غریب مزدورکار باندې کار وکړي او پیسې ولا نه ورکوي، دا ټول ظلمونه دي. نو الله وی زه غافل نه ما یقمقلا، ما ناخبره مګڼه، ما غافل من ګڼه. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. دنیا کې بم نسم مخکې حدیث نه معلومه شو، آیت نه معلومه شو، خو زه وله لږ مهلت ورکومه او چې خیرت ته ورسوم. داسې ورځ ده چې د انسان به نظر نه لګېږي، نظر به کیری بیری شي. یو شي ته به ګورې او نظر به خړ پړ بی، د هیبت نه او د یرې نه هغې له یې رسومه. هلته به ورسره بیا ګورمه. ما تیره جمعه دته د موسی علیه السلام او د فرعونیانو ذکر وکړو چې ولکه یا شپږ لکه د فرعون لښکر الله د موسی علیه السلام او د بنی اسرائیلو
په مخ کې په بحر قلزم کې غرق کړه. څه شو هغه فرعون چې په موسی علیه السلام به ظلم کاو؟ څه شو هغه فرعون چې د بني اسرائیلو بچي به وجل؟ څه شو هغه فرعون چې په بني اسرائیلو به کار کاو؟ څه شو هغه فرعون چې د خدای دعوه به کوله؟ د شپږو اوو لکو لښکر سره ریز مریض شو، ختم شو، او نن هم دغه فرعون لاش د مصر په عجیبګر کې پروت دی او نشان عبرت دی. الله تعالی په قرآن شریف کې فرمایي وی زه به تا څه کومه الیوم ننجیک ببطنک لتکون لمن خلفک آیة، وی ستا دا بدن بچ کومه. الله ویلي مخکې ویلي چې ته تر قیامته پورې د خلقو د پاره نشان عبرت چې داغه فرعونو چې ما سره سر برابرو او زه خدای ما او ربکم الاعلی لوی خدای ما دغه د صندوق کې پروت دی، پوزې ته وګوره، د مخ ته وګوره، د لاسونو ته وګوره، په کوم شکل باندې پروت دی. الله د نیوکې نه برونو ځان ساتو. ان بطش ربک لشدید، د خدای پکړ ډېر سخت دی. ګورئ کہ دا اللہ نیوکه راشي، اللہ تعالی یو ځل نیول اوکی. رسول اللہ مبارک فرمائی ان اللہ لیملی الی الظالم، خدای ظالم لمهلت ورکی حتی اذا اخذه، او چکل رونیسی لم یفلته، بیا نپریدی، بیا نپریدی، بیا وسره په اوچو کې لم دم سوځي. دا شورې پرواز باندې تاسو تما بلور اوه دا حضرت حسین سرا او دا اغدا پیغمبر مبارک دا خاندان دا او یو یا دا دواو او یو گلانونا سرون پریشو قطری قطری. یزید دا ظلمو کا او دا چا پا واسطه کا دا کوفه دا گورنر دا عبیدالله ابن زیاد پلاس پاد. نورم پکی دا دنیاو خو مرکزی کردار دا گورنر و دا عبیدالله ابن زیاد کہ دا دعاو یا گلان دا ختم در پیغمبر دا خاندان دا بے دا اوبونا تکی دا دنیا نلار. زکل سوچ کوم زیم دا سنگا خلقو جی دانتا مسلمانان ہوئی، دی دانتا مسلمانان سنگا ہوئی، دی با دا قیامت پر دا رسول اللہ مبارک سرستر کی سنگا لگئی. دا ظلم انتہائی ظلم خوشو. لیکن نن اغا یزید پا ظلم یادیگی، اغا عبیداللہ ابن زیاد پا ظلم یادیگی، اغا رکشو ختم شو خیرے و تخلق کئی. او نن حضرت حسین اغا الخلق پا انصاف یادی او پا شہادت یادی. اغا عبیداللہ ابن زیاد دا کوفی گورنر چه مرکزی کرداریو اغا سر خدای سوکڑا او گورے مشکات کشتا یو راوی وی دی وقت ما ننوم یر دی دغه باندې خدای بل مسلط کا او مردار کا. او د دمشق په جامع مسجد کې دا سرونه ولدا سے اوشیندل، خواره واری ول سرونه غرزول. دغه گورنر عبیدالله ابن زیاد مو او نور مرګری مو ګڼ سرونه وی چې زور لم داسې مو قتل وی خلق وی قد جاءت قد جاءت قد جاءت راغلا راغلا راغلا. میں دا سیادی وی چې داسې میں سر وروچت کا نو یو اجدها مارو مار حیت مارو اغا مار را روانو او پا دی سرونو کے تراتا او دا دغی عبیداللہ ابن زیاد پس پیمہ کی با ننواتا او غیب بشو او بیا بروتا بیا بدا مار لار او غیب بشو بیا براغی پٹولو سرونو کے گردے دا نورو سرونو باندے بدا سے تیر شو او دا دغی ظالم گورنر دا حضرت حسین اصلی قاتل دا غا پس پیمہ کے باورننواتا او پاکی با غیب شو بیا بروتا بیا با خلقوی قد جاءت مار رالا او بیا باورننواتا. دا اللہ مخلوق تا پا دنیا کے خولا کہ دا دستاسو مخ کے اجدہا مارا دا پس پیمہ کے وردن نکوم او خدای چی پا قبر کے او پا خیرت کے بداغ ظالم سا انجامی. ظلم نبرونو گوریزان ساتو، ظلم بنکو. ظلم دیو کدے وقت تا سر کوتا کمشتا، تا سر ٹوپا کمشتا، تا سر زوانان مشتا، تا سر پیسہ مشتا،
خو لا تحسبن الله غافلا دا مو وایه چې خدای نه دی خبر دا مو وایه الله نا خبره مه ګاڼه الله غافل مه ګاڼه ستا د دې یو ټکي نه الله خبردار دی پردې کور دی ونیو ظالمې الله دا نه خبر دی دغه مظلومان چې تا د کور نه بې کوره کړل الله ته آه کوي ولې خدای نه اوري پردې مسلمان دی بې ځایه وډباو پردی مسلمان دی بے ځایه مړ کو پردی مسلمان باندې د شپې ورلې او کور دی ورله لوټ کو پردی مسلمان نه دی زوی او تختو پیسې دې ته واغشته پردی مسلمان نه دی مال برباد کو زیاتې دی وکړو بې عزت دی کو پلار دی ولا بې عزت کو رور دی ولا بې عزت کو او افسر سرکاری ما تحسر ظلم کې ته گورنر اعلان دی ظلم کې ته وزیر اعلان دی ظلم کې یا تدا تانے افسر یا د ذل افسر اولاد ظلمونه کې لا تحسبن الله غافلا مسلمان خپل خدای دا سه مو چې الله مانینی الله نا خبر نه دی خدای خبردار دی ګوري یرا اوس ډیر خلق بل کې وای چې دا ظالم خو خدای رونه نیو وای دا سه خلق دي تنگ شي غریب په دا ظالم ظلم کوي او د تنگ شي او هو دا خدای رونه نیو رونو مونږ خدای ته ډېر خوښ یو که حضور پاک مونږ ډېر نیازبین نو یا ډېر نیازبین زمونږ دشمن دومره د خدای بدی نشي څومره چې د حضور پاک دشمن د الله بدی شي ابو جهل عتبہ شیبہ ولید دا خلق د بیت الله خوا کې ناستو او د دوالو جهان مبارک سردار د بیت الله په خوا کې منځ کاو ابو جهل وی سوک بلال شي چې د فلان کی او خانو والا د گاړینا یو پیروان وروړي پیروان چې او خلنګ شي هغه پیروان د وینو ډک عقبه ابن ابي معيط بدبخت پاسې ده اغه پیروان امرولو اغه سوټه لری مری چې سو غندونه غیر اولل ابو جهل ورته صبر وکا چې حضور پاک مبارک په سجده پرې وته وي په دې شی ولا ورغورځو په شی ورته ورغورځو دومره ظلم کما شا کما ملا کما قیمتي کم نیاز بین شخصیت کما الله تخوا تاسو څه خیال دی چې د الله غضب بجوش کې نه راغلی عبداللہ بن مسعود وی ډیر افسوس میں وکا ارمان طاقت میں نونو غریبوں نشم نمیشتو نشو کولے فاطمہ چا خبر کړه ماشومه وا اپا منډه راله ماشومانو ته جینکو ته څوک غږ نه کوي هغه ګندې د حضور پاک د شاه مبارک نه وغورځاو رسول الله مبارک سر روچت کړ او بیت الله ته مخ کړي مظلوم دی دی وخت کې نه د پټي جنگ دی نه د پولي جنگ دی نه د بادشاہ جنگ دی نه د رشته جنگ دی جنگ د سده صرف او صرف د دې کلمې جنگ دی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې دا را سره منه چې الله یو دی دا منه چې د خدای استاد بادشاہ نه غواړم بشری نه غواړم دولت مال نه غواړم دا دوه ټکي ومنه عزت به مراشي ظالمان او دا خبره دروغ نه حقیقت چې خدای له شریک نشتا دا ومنه او چې دا شی د حضور پاک په ملا واچو د کافرانو داسې قهقه او داسې په خلط خلط خنداګانې وکړي چې د خندانه په یو بل ور پریوته ده رسول الله مبارک مظلوم ظلم شو پاسې ده او بیت الله ته مخ کړي او ډکه خیره وته وکړه اللهم عليك بأبي جهل اللهم عليك بعتبة اللهم عليك بشيبة خدایا ابو جهل رونیسا عتبہ رونیسا شیبہ رونیسا ولید رونیسا امیہ رونیسا دا قریش اللہ رونیسا دا خیره دا چاوا دا حضور پاک کم زیوا بیت اللہ سره
د مظلوم خیره و، هغه شخصیت خیره و چې هغه نه زیات نیازبین ګران الله ته بل څوک نشته، او په هغه ظالم پسې وکړه چې د هغې نه خطرناک د خدای دشمن بل نشته، او کم ځای کې وکړه بیت الله سره په جاړه کې حضور پاک خیره. لیکن الله سو کړل عقل خو چې دغه ساتې په یو مضبوط تندر را غورځولې او تباه کړی وي. الله سره طاقت شته؟ یو جبریل چې راغلی وي او په وزر یې والی وي ټول بړاندو. ولې د لوط علیه السلام واقع به راته چېرته انشاءالله یو جمعه ویم چې کوم وخت کې میلمانه رالل او قوم یې رالله میلمنو ته په غلط نیت، میلمانه فرشتې وي، شکلونه د انسانانو. نو لوط علیه السلام غریب خفه شو چې خدایا زما د میلمنو به زما مخکې اوس بېعزتي کېږي. هغه ته خو پته نه وه چې دا فرشتې دي، خو چې رالل هغه غریب ورته مینځداري کول. ما مه شرموې، دا زما میلمانه دي، ګوره مظلوم دی. فرشتې ورته وایي په قلار کښېنه، مونږ ته غږ هم نشي کول. انا رسول ربک، مونږ ستا د رب استازي یو. خو چې معمولي غوندې وزرله یو ټک ورکړه، هغه ټول ظالمان خدای په سترګو ړانده کړل. الله نشي کولی. عادیان څه شو، سمودیان څه شو، فرعونیان څه شو، غونغون کلي خدای تباه کړل، غونغون قومونه خدای تباه کړل. لیکن الله پاک د نیازبین پیغمبر، د خپل محبوب پیغمبر چې الله ته د هر چا نه ګران دی، راوینې وخو ګورې زر نسمو د پس تبوی د پیغمبر خیره قبوله نشو قبوله. کم ځای رونی و؟ بدر کې رونی. د دې واقعې نه واته نه لس کاله پسې رونی، او چې راوینې و څنګه نو بیا پرې نه خوړ. ملګري ته وتښتېدل او په بدر کې مردار پروتو. عبدالله ابن مسعود وی حضور پاک او فرمایل چې دا عفرا زامن وی چې مونږه ابو جهل وجلې دی، تاسو لاړ شئ وګورئ. وی چې زه لاړم لاشونه مې اړو راړو، وی را دې سپېره لاش پکې راوړی، قد برده یخ شوی و، لاس او پویه کار نه کو، سا پکې و به رمقو. ما ولا په دې سینه ښه مضبوط ټوپ واو. ما وی انت ابو جهل؟ ابو جهل ویو. څوک یې؟ مې عبدالله نے مسعود. قبر ته ګوره، هغه وخت هم ته قبر نه دی وتلی. الله په قبر ډېر خفه کېږي. وی د پلان کې زویا دومره لوړه سینه برې د چالي دي چې زما ده. ما وی سینه پرېږده، سر دې پرې کوم. وی څه پې کې؟ مې رسول الله مبارک لوړم. دویم قبر ته ګوره، وی سر چې مې پرې کې لږ دې سینې سره اوږد پرې که چې سټ مې اوږدي چې په نورو سرونو کې پروتي چې د سردار سرخ که. مهرمان دی پورا کوم، خدا تپوس ته نه کوم چې د حضور پاک متعلق دی اوس څه خیال دی. ګوره سپېره ته وی چې کله د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او په هغه ورځ مې څومره بدي شو، نن مې هغسې بدي شي. سر مې تې پرېږه او یو مې رسول الله مبارک ته مې مخکې وغورځاو. هذا رأس عدو الله ابي جهل، دا د الله د دشمن د ابو جهل سر دی. رسول الله مبارک شکریه سجده وکړه. څه شو ابو جهل؟ کم طرف تلا حضرت عمار باندې، حضرت یاسر باندې ظلم نه وکړي. مسکین مسلمان دی، یو سړی مسلمان شو، خپل دین دی، هغه غریب مړ کو. بی بی سمیه سره څومره ظلم کړی دی. تاریخ د هغې بیان نشي کولی چې هغې مسلمان مظلومې سره څومره ظلم کړی. په منځ یې شلولې د غریب. یو وخت په یو اوښ پورې تړلی و، بل پورې په پړي. وایي دا اوښ داسې روان کې او دا داسې روان کې. نو چې غریبه د خپې راښکلې شوې نو په جړا شوه. وی ګوره زه خو درته ویم چې دې مرګ ته نشي ټینګېدی، دا دین دې پرېږده.
پریده د اسلام دی واپس خپل زوړ دین ته راشه. وی ولې؟ وی دا دې څنګه جاړې؟ وی په دې نه جاړم اوس به مې تاسو وشلوې او سا به رانه وخېږي. سخت مرګ دی خو مرګ دی، سا به وخېږي. جاړم په دې الله چې زما په وجود څومره ویښته دي او دومره راکې ساګانې وي او اره سا مې د ایمان او د اسلام نه دقسې قربان کړې وه چې دا اوس قربانېږي. څه شو هغه ابوجهل؟ په مسلمانانو چې ظلمونه کول چرته لاړ؟ ظالم څه شو؟ هغه ابوجهل. بدبخته څه شو؟ هغه ابوجهل. هغه ظلم والا څه شو؟ هغه ابوجهل. جګړه خو د مال او د دولت نه وه، جګړه خو د قومیت نه وه، جګړه خو د مشرۍ نه وه. ولی دا ابوجهل راغی ابو طالب لا وی دار واره دی پوی کا مال غواړي چې څومره غواړي ورکو، خولې نه دی بس. ښځه غواړي د مونږ له فخر دی چې دلی ورکو. د یو ښه کورنی دی، ښکلی دی، هوښیار دی، په کومه جینۍ ګوته ایږدي، هر څو چې غواړي ورکو. مشري غواړي مشر کو یې. جنگ په مشرۍ نه دی، په مال په دولت نه دی، په قومیت نه دی چې دا زما قوم دی او دا ستا قوم دی، ټول یو قریش دی. جنگ په چا دی؟ په ایمان دی. رسول الله مبارک ورته څه وایي ابو طالب ته؟ او ته وایي خورای واره ډېر تنګ شوی ما زم په دې قوم سره یې جوړه وکړه. او قوم دی وایي خیر دی ستا دین ته چلوه خو مونږ کې ګوتې مه وه، زمونږ خدایانو کې مه وه. کاکا جی که د یو لاس کې راله سپومی کېدي او په دې بل کې نور، قسم دی چې الله راته څه ویلي چې د هغې نه منې نه شم. دا خو لا باچهی ده او مال دی او دولت دی. او زه کاکا جی که ته د قوم نه تنګې تا نه مې ګیله نشته. او حضور پاک ته روان شو، په ژړا شو چې دا یو کاکا مې هم رانه لاړ. نو ابو طالب آواز ورکوي وروره دلته راشه. ځه چې څه دې خوښی کوه، فاصدع بامرک، ځه چې څه دې خوښی کوه. هغه ښه شاعر دی خو ما نه هېر شو. حتی اؤسد فی التراب دفینا، څه چې دې خوښی کوه تا ته دوی دومره نقصان نشي رسولی تر څو چې د په قبر کې نیم پروت. څه شو هغه ابوجهل؟ څه شو فرعون؟ څه شو هامان؟ څه شو هغه نمرود چې ابراهیم علیه السلام یې په اور کې غورځولی؟ څه شو هغه راجا داهر، هغه ظالمان بادشاهان د سیکانو د هندوانو چې په مسلمانانو یې ظلمونه کول؟ اتق دعوت المظلوم، رسول الله مبارک فرمایی ظلم مکوا، د مظلوم د آه نه ځان ساته، زیاتې مکوا. ډېرو خلکو له دا خوند ورکوي چې د بل سره ظلم وکړو. ډېرو خلکو له دا خوند ورکوي چې دا بل زه نچوڼ کم او زیاتې. دا ټول ظلمونه دي. دا نن چې کوم په عوامو د ظلم ټیکسونه دي، دام ظلم دی. دا په بجلی کې او په ګیسونو کې چې دا خلک یې نه چوڼ کړل، په خدای قسم چې دا ظلم، قسم مې راته دا ټول ظلمونه دي. دا زیاتې دي. دا یونټ د دونه پورې دومره پیسو دی او د چې دې نه زیات شي نو دونه پیسو دی. هلکه لوګان چې ته دړی اخلې نو ګراني، او چې لس دړی اخلې نو ګرانېږي که ارزانېږي؟ ارزانېږي. روجې چې زه دړی دوه دړی اخلمه نو ریټ یې یو وي، او چې 2 منه او 10 منه علمه نو دکاندار وایي زه خیر دی لږه ګټه به ترې وکړم ډېره به شي، ارزانېږي. نه دلته یونټ د 100 پورې دا دی او چې 100 نه بیا ډېر زیات ګران، چې 300 نه زیات نو قمقلو خدای چې څوک ناستي دا پالیسۍ جوړولو والا. یو بجلی و د حکومت د ګټې هم در نه لاړه، خلکو شیشې ولګولې. یو ګټې شي بجلی و
ام در نه لاړه خلکو شیشې ولګولې ارزانه کا بجلی بده خلق بغلا نه کوي تا تیاتو پینزو تیو یونټ اورسو خلق د غلا ته زدانه چې غلا جایز ده زویم چې غلا ګناه ده ناروا دي حرام دي ده یو کس غلا نه ده ټول قوم غلا ده خو تا د غلا ته جوړ چل وته تخه ها اوس وته دغه لګي سو وته وای هغه بیاسته وته لګي چې خلق کونډې نه چي کیبل ها بیاسته لګي په کیبل اوس په کروڑونو روپے په پدیو لګي ها په کیبل په کروڑونو روپے به لګي چې خلق غلا نه کوي نو د غلا چل وته بیا هم تاو خو میټر ال توړې ولې روکي بیا وته تا چلو خو بعض کسان ناشتي وته هغه له خلق میټر د شپې پټي وړي او هغه پکې څه چلو کې نو ولې روکي لا غلا نشي بندول هم تو وته چل خې هم ستا اهل کار وته چلونه خې او ستا ریټیر افسران وته چلونه خې چې دا بټن ولګاونه د شپې باندې میټر کار نه کوي او دروازه وکړي لا دروازه شیشه لګاو د شپې دا بټن وا بجلی بدل را رواني دا چلونه ملونه ورته خې والله که پیغلا بنده کې نشه قسم مې راته خپل نشه بندول پیغلا تر سوچ تا خپل غلانی بند کړي مشر بغلا کوي نو کو الکا د کور پلارو نکه چې غلا کوي نو وسی او زامن بغلا کوي که نه کوي ها او که پلار سم شو د غلا نه نکه سم شو نو وسی او بچی سوال نه پیدا کوي چې غلو کی او چې دی وته وګوري چې بابا خو مې غدي د شپې په یو بابا سکه یاره بچي راځم او لاړ شي او الته پردي جواروري به خو مضبوط ګډې وروړي او غواته واچي نو بل وته بچي بابا کینه په قلا تا کم ځای ته تللی وې دا پلان کې ځای ته غلی کښېنه ښه بچې هغه لاړ شي دواړه او دوه پنډه راوړی ویې غورځوئ چل زده کړه که چې نن ستا زوی راشي او غلی وکړه او کور یې پردی شه او تل د شپې وغورځو او پلار ورته وي دا څه شی دی او یو څو یې ښه مضبوط لګو کړي چې غلا دې وکړه دې دې بیا غله وکړي چې پلار غلني دی غله وکړي او که پلار ورته وي شاباس بچې زنده باد قریبه خلق به شو تلم کوي او بخورې به هم کوي او زمونږ مفتو کې پنډونه را روان دي ها پلار چې غلی قانون دې زوی بغلا کوي که منه کوي نیکه چې غلی وایا نو بیا به نو سې غلا کوي که منه کوي نو چې مشر غلی کشر به خامخا غلا کوي مشر د غلا بنده کوي نو کشران به نه کوي نو ته مال غلا باندې ورشه وګوره بجلی لاړه برباده شوه دغه یو بجلی د آمدن شو هم لاړه تباه شوه خلکو شیشې ولګول د مظلوم خدای مل دي شیشې مو ورته ارزانه شو داسې ارزانه شو ورته او صاحبه اوس زه غلا به ورشې شی ارزان کا نو خلک به غلا بنده کړي تا شی کم دی ته رسولی بیا هم غلا ته غلا مونږ وایو مونږ ورته ګناه وایو بیا مو ورته ګناه وایو خو دا ظلم ټیکسونه دا زیاتې ده دا ظلم په ګیس کې وګوره په پېټرولو کې دی وګوره 10 روپے پېټرول ارزان بلو 10 چې 60 روپے ګران دا کتاب باندې پېنه په خوا به په جون کې په بجټ کې شی ګرانې دا ورزانې ده اوس په دې نه پوهېږو اوس هر 15 شپږ ورځې پس ارزان او ګران ارزان او ګران ارزان او ګران ایرونو څه خو خدای مونږ هم خدای رانیسي مونږ هم خدای رانیسي چې خلق د خدای نه لرې شي او د خدای نه باغیان شي نو ظالم حاکم په خدای مسلط کی مونږ د خدای نه لرې شوي تاسو ورشئ وګورئ چې نن ستاسو په یونیورسټو په کالجونو کې څه کېږي لږو د خپل وروڼو خویندو تپوس هم وکئ په کالج او په یونیورسټۍ کې د خدای خاطر وکئ افسره ته جوړئ پیسې پې ګټې ورشه وګوره نن هلک او جینۍ په یو بینچ یو بل سره ناست دي او په هاسټلونو کې یو بل سره چې کومې نخرې کوي بېادبي دې معافي بیا دې بېادبي معافي خو نن ډېرې هاسټلې د هلکانو د جینکو د زناکارو وړې ګرځېدلې دي
نن ستا کالجونه ونسته د زناکارو وړې ګرځېدلې دي نو د خدای قهر او غضب به راځي او که به نه راځي خدای دې نه کی چې یو غرض نارینه شي په خدای قسم چې الله کولی شي او بیا اوچو سره لاندم سوځي یو زلزله رااله غرض شو ورشه نن خلک ملحدین شو نن ډېر د کالج او د یونیورسټي سټوډنټان خدای نه مانی رسول نه مانی قرآن پورې ټوکې کوي نن چې کم بعضې مولیان د مولاتو پجامه کې ورته راوتي دي هغوی ورته دین لږ غلط پیش کوي خلک هغه پسې روان اګن پسې روان زمارونو دا خبره خو بل طرف ته لاړه خدا بادشاہ ظلم د گورنر ظلم د وزیر ظلم د افسر ظلم د ماتحت ظلم د پلار ظلم بچو سره د گاونډي ظلم مال دې د چانه و وجود دې مړ دې که یو سړی ظلم دې وکړی اسې د بچې سونه په ګرانه غټېږي څومره خواري کوي ورسره پلار او مور په دې غېږې ګرځوي څومره دعاګانې کوي چې د چا بچي نشته ورکې د هغې نه تپوس وکړي څونه ګران کار دی چې د چا اولاد نه الله دې اولاد ورکړي چې د چا نارینه دی خدای دې نارینه اولاد ورکړي د چې وشي نو څونه ورته خوشحالي په غېږ مور ورسره ټوله شپه ویښی پلار یې په غېږ ګرځي یو خوا بل خوا څومره ګران کار دی بچي د اړه ټوکړه د ټوکړه چې لوی شي او پکې لا وادم شي دس چې بلې ولي یا خدای دې تباه کا دا خو په ډېرو الله لوی شوی یا ظالمه دا خو په ډېرو محبتونو لوی شوی دی یا ظالمه هغه مور خود دې ته په تمه وه دې غرقه کړه هغه ښځه دې وله غرقه کړه الله دې داسې مصیبت نه مسلمانانو ساتي ناګهاني شلقونه ته څه وایې چې دا کار مه وکړه ما به خدای پرېږدي نه 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 دنیا کې به دې خدای رانیسي او په آخرت کې به دې خدای پاک رانیسي حضرت بلال باندې ظلمونه کېدل چا پې کول امیه څومره ظلمونه یې کول دا دغه واقعیت ویم چې حدیثو کې ثابت دي هغه ظلم یې کاو امیه په بلال چې هلکانو له به یې ورکوي بویه ځای او په شګو یې سملوي او په سینه وله درنې درنې تیږې کېدې په زخمونو کې ورته شګې واچوي او په د غنو په چوکو به یې واو او د مکې په دې لارو کوڅو کې به یې ځغلو د هغه ایمان هم زمونږ د ایمان په شان نو چغه به یې واله احد احد الله احد الله احد امیه دا ظلم کړی یو ځل حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه په لار روانو او په د غریب هغه نخرې کېدی وی خرڅې نه وی په دسه کې دا خو د کار روزګار نه دی وی بس ته څه کې خو را خرڅې کرا باندې نو خرڅې کې نو امیه ورته وی وی ابو بکر ما خو چې تو خيارې دومره په ډېرو پیسو د بیکاره غلام واغېسته هغه د کار نه په دومره ډېرو پیسو وی امیه ما خو چې تو خيارې ډېر قیمتي غلام در نارزان لاړ قسم دې که تاره د پیسې د خولې نه سیستل ما دله درکول تره دره قیمت نه څه خبره نو چې ویغېشته نه بلال ورته څه یا غریب باندې خو نخرې شوی وی که نه ابو بکر زه دې ځان لا غشتم او که الله له دې غشتم که دې ځان لا غشتم کار راته ښایه چې دله کوم او که زه د الله لا غشتم ما خدای سره پرېږده بیا چې د خپل خدای راضي کړم نه بلاله ما ځان له نه غشتې ما الله لا غشتې ځه ازادې نو رسول الله مبارک سوی ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا ابو بکر زمونږ مشر سردار دی او زمونږ سردار یې آزاد کړ هغه امیه په بدر کې څه شو ځان مردار شو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای وی ما سره زړه دوستانه وه په اوښ باندې سورو شاته ورپسې
زویم سور بلال ولید لا نجوت ان نجا امیہ او آغا امیہ کدی بچ شو ور زما خلاصی نشتا مرم دا ٹینشن نمرم کدا بچ شو وی کم دی وی آغا دی صحابہ اور پسی شو عبدالرحمن ابن عوف لے آوازو کو اے عبدالرحمن بچ میں کا اغوی رازہ حضور پاک لدی بوزم صحابہ اور پسیو اغیوی کہ نبی علیہ السلام لو رسید امن ورنکی نو چې صحابه ور پسیو د اوخو درونو دو کسو په نو خپې شاته را توکړه او زوی له سینه کې کې خو د پدره زوی شاته وغورځو چا چې په سر راشي بیا بچی مچې نه پیژني مطلب دا چې دا اوخ په مسپک شي منډه به تیزه کی او صحابه به په دې زوی شي لبته بچم صحابه وی زوی له اوس سوخړه تور کړه خپل ته مردار کو د پسې شو وی عبدالرحمن را رسیدل وی خو نه ټوپ کا ټوپ کړ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه په پاس ځان ورواچ صحابه وته خواشته وینا دې پرې دې حضور پاک لبوزم وی په قلار شه هغه د بلال چغې مونږ ته اوسم یادي دا بلال سلګي زموږ وګونو کې پرتی بلال باندې چې کوم ظلمونه کړی هغه دی ولار دی چغې اوسم وای کله بچ شمرم دا غ ظلمونه کړی هغه ظلم اته نه پاسید بس صحابه تور واغشته دی د خېټه غټه وا د لاندې نه پکې ومنډلو مرداري عبدالرحمن ابن عوف پم پکې خوب لاړه غومیه سچو سردار اوسه لاړ تباش او ستاسو په زمانہ کې چې کم ظالمانو او په خلکو ظلمونه کړی دي وې ګوره کنه کم خلاړه نن په قبر کې پراتی او قبر به د لړمانانو کندبای نمارانو کندبای سپه یو سلور پینزر وزره د بدمعشه تیرې کړې یو سلور پینزر وزره د ظلم تیرې کړې او د مظلوم بد توس انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار کہ اگر وست بیا بده څوک مددگار نی بیا بر د سترګو نظرم پوره نه لګي نظر بده کیری بیا غلری رستو کوم ګورم بده سر خیر دې کې څه خبره اترې نورې مشتا ان شاء الله د دې د پاره کوم چې تاسو یا زما اوریدون کې زمارونه ارسو کې به ارسړی ته پته لګي چې څومره پورې ظلم کوم څومره پورې زیاتې کوم خدای سره ډېر خلک ظلمونه کوي نن سبا ګوري دا ظلم ډېر شي شروع دی چې خلک لګیا دي او خدای سره ظلمونه کوي دام دته ویم دا ډېر وګړه خبره ده بل جمعه برته وکم خدای سره هغه ظلمونه نن شروع دي مفتو کې طلاقونه ور کوي مفتو کې ډبای مفتو کې وਹੀ بچو سره خلکو ظلمونه شروع کړي دي بچو سره یو بچی له حق ور کوي او بل نه ور کوي لونو سره ظلمونه دي لور له حق نه ور کوي او ځامنو له ور کوي رور سره ظلم دی هغه خپل حق نه ور کوي خځه سره ظلم دی ول خپل مہر او خپل حق نه ور کوي خځه خاون سره ظلم کوي اکثر بل بیړې وخت کړي او خاون ته دارو ور کوي او هغه مړ کوي بل وکو دا ظلمونه دي لا تحسبن الله غافلا يردر خل آیت الله بے خبر مگانا گوره اے ظالم خاوندا اے ظالم خزه اے ظالم پلارا اے ظالم زویا پلار سره زو اے ډیر زامن دي چې پلار امور د کورو شړ